دیندار خزا پاک دامن خزا دا د خاوند د حقوق خیال ساتي. د چا د حقوق خیال ساتي؟ د خاوند د حقوق خیال ساتي. چې بی دیني هغه د خاوند د حقوق خیال نه ساتي، هغه خاوند ته مزدور کار وي، هغه خاوند ته څه وی لکه مزدور کار وي. وی زه ګټه او راوړه مونږ به خورو او پخو به. او چې دیندار خزای په دین باندې پوي په کور کې دیني، نو چې کله خاوند کور ته رانوځي، امام الانبیا فرمای یو زنانه خپل خاوند باندې پوي شي چې دا کور ته رانوځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا زنانه د خاوند پر رانوتو باندې خوشاله شي، گویا استقبال وکي. دا خاوند چې رانوځي د خپل ښځې ته وګوري دی خوشاله شي. امام الانبیا فرمای وی دا دوانه په مخ ته ځمکه باندې د یو بل په لیدو باندې خوشاله شي. محمد رسول الله فرمای وی الله دومره خوشاله شي چې په دې دوانو باندې د پاسه د رحمت صادر خور کی دوان په مخ ته ځمکه خوشاله دوی الله دومره خوشاله شي. امام الانبیا فرمای که زنانه چې کم نه نو خپل خاوند چې خپل زنانه ته وي چې د تور غر دا کاڼي راوړه سپین غرله، د سپین غر دا کاڼي راوړه تور غرله. محمد رسول الله فرمای دا زنانه لګیا شي د سپین غر کاڼي راوړي تور غرله، د تور غر دا کاڼي راوړي سپین غرله. امام الانبیا فرمای د دې غرونو دا کاڼي به ختم شي او د خاوند حق به پوره او ادا نشي، د خاوند حق به پورا ادا نشي. نو خدای دې زموږ کورونه کې زموږ میندې دینداره کې په دې وجه امام الانبیا فرمای چې کومه زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه اوزي، چې د خاوند نه اجازت نه دی اغوستی، چاهے د کاټلنګ مارکیټ ته روانه ده، چاهے چې کوم دی د ماردان او چاهے د ترور کار روانه ده، چاهے حقیقي له روانه ده، خو چې د خاوند نه تپوس نه دی کړی، امام الانبیا فرمای تر څو چې دا زنانه را واپس شوي نه تر د هغې پورې په دې باندې د الله قهر او غضب ورېږي. قهر او غضب خدای دې زموږ ښځې دینداره کړي، پاکانې دې کړي الله.